دا څنګه ازادي ده؟ آزاده قسم آزادی ټولو ملګرو ته خواست ده چې په خپلو خپلو ځایونو باندې کښېنئ. ټولو ملګرو ته خواست ده چې په خپلو خپلو ځایونو کښېنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وګو ملګرو، پښتنو ځوانانو، زلمو، دا ورځ، دا شپه او دا موقع دا ستاسو ده، دا زمونږ ده. خلک راځي، تقریرونه کوي او بیا ځي. خو زه یو خبره دلته کې وکړم، بلکې په شروع کې به زه دا ووایم دې سیاسي مشرانو ته، که هغه منتخب دي که غیر منتخب دي، دا سټیج د دې دپاره نه دی چې خپله سیاسي ایجنډه دلته کې بیان کړي. دا سټیج د پښتون قام د هغوی د حقوقو دپاره او د پښتون زلمي د مستقبل، د پښتون بچي د مستقبل د انشور کولو دپاره دی. نو ښه به دی چې د تقریر سره سره وی خپلو کارکنانو ته هم د دې سټیج نه یو اپیل وکړي چې راشئ دلته کې او د دې پښتنو زلمو سره لږ دلته کې پکې حصه واخلئ، لږ دلته کې کښېنئ. نو ما په خیال دا زما اپیل دی او دا زمونږ د ټولو اپیل دی. زه یو خبره کومه، تقریبا د تیرو 4-5 ورځو نه تقریرونه وشو، زه یې اورم او تاسو یې اورئ. زیاتره موږ ګورو چې د جذباتو نه ډک تقریرونه وي. ښه خبره ده چې په دې یخنۍ کې سړي کې لږه جذبه راولي، خو یو خبره ده چې دا وخت راغلی دی د رښتیاو. دې وخت موږ نوی تاریخ لیکو او دا تاریخ چې کوم دی دا د نقیب شهید په وینه باندې لیکل کېږي. د نقیب شهید وینه موږ سړېدو ته نه ده پرېښې. نو زه هغه مشرانو ته او هغه قام پرستو ته، هغه مذهبي لیډرانو ته چې کم راځي دلته کې موږ د تاریخ بیانې د پښتون، د نن نه پس زه هغه نه منم. نن نه پس د پښتنو نوی تاریخ لیکل کېږي. دا تاسو چې دلته کې راغونډ شوي یې، یقین وکړئ د دې خوب چې کوم د خوشحال خان بابا لیدلی و په حقیقت یې نه و لیدلی. د دې خوب ایمل خان بابا لیدلی و، ستریا خان بابا لیدلی و، د دې خوب باچا خان لیدلی و، د دې خوب سدخان چکزی لیدلی و. خو داسې ورته شوي نه و چې پښتانه د پښتون په مسله باندې یو ځای ناست وي. نو ځکه زه وایم چې نن موږ نوی تاریخ لیکو. نن موږ پښتانه چې راغونډ شوي وو، دې کې مسعود نشته، دې کې وزیر نشته، دې کې توري او بانګخه ورکزي نشته، دې کې یوسفزي احمدزي نشته، دا ټول پښتانه دي. او زمونږ صرف یوه څخه ده زمونږ چې په دې ریاست کې ماله د پښتون حقوق هم هغه امره پکار دي کم چې دلته یو پنجابي ته دي، کم چې دلته یو سندي ته دي. زه یو خبره بله کوم، د نقیب وینه ما چې شروع کې ووې چې کوم انقلاب راوستی دی، تاسو یقین وکړئ دا دماکې، دا خودکشه دماکې دا د باچا خان بابا په حجره کې هم شوي دي، خو هغې دپاره هم دا پښتون نه دی راپاڅېدلی. زه درته دا ووایم چې د سوات مشران، د سوات ښایسته جونه، د هغوی وړاندې د هغوی بچي چې کوم دی حلال کړي شوي دي، خو دا پښتون نه دی راپاڅېدلی. د وزیرو، د مسعودو، د افریدو، د ممندو، ورکزو، د شینوارو، د هغوی مشران د هغوی مخې ته حلال کړي دي، خو دا پښتون نه دی راپاڅېدلی. نن که دا پښتون راپاڅېدلی دی، دا د یو مقدس کاز دپاره راپاڅېدلی دی او د هغې هغه وجه چې کومه ده هغه د نقیب خان، د نقیب پښتون چې کوم دی د هغه وینه ده. نو زه ډېر وخت نه اخلم، خو زما یو ارمان و چې مې په اخره کې هسې نه چې دا درنه دغه شانتې ختم شي
او مونږ لاړ شو دغه خبره زه ونه کړم. یو خو زه په دې خبره باندې اکثر خفه یم چې کله د خبرو ټایم راشي نو مونږ بیا ټولي شو، بیا د مسعود خبره چې څنګه چې هغه ورځ زمونږ عزتمندو ملکانانو کړې وه، بیا د وزیر خبره شي، بیا د اورکزي او د بټني او د داول خبره شي. زه تاسو ته اپیل کوم هم د منیجمنټ ته هم چې دا د پښتون خبره ده که یو شو نو خو څوک به مو واوري. که دغه شانتې ته مسعود دی، زه اورکزی یم، بل وزیر دی، بل محمدزی دی، بل احمدزی دی، بل یوسفزی دی، نو دغه شانتې تقسیم به یو. موقع راغلې ده مشران، زه سیاسي خبره نه کوم، خو زه چې اخیری کومه خبره کوم هغه دا د زلمو تاسو ته د خدای دپاره دا اتفاق چې کوم دی دا مونږ له جاري ساتل پکار دي. را روان وخت کې انتخابات دی، الیکشن دی، زه د یوې پارټۍ خامي نه یم دې وخت کې، نه د عوامي نیشنل پارټۍ، نه د پښتونخوا، نه د جماعت اسلامي، نه د مسلم لیگ، نه د پی ټي آی. زه صرف د پښتون خامي یم او زه تاسو ته دا اپیل کوم چې د خدای ومنئ، را روان وخت کې هغه چاته ووټ ورکړئ چې کم از کم یوه ورځ هغه د پښتون غم خوړلی وي. بله خبره دا ده چې ډېر سیاستدان مونږ ملګري ما دلته کې د دریو څلور ورځو نه واورېدله چې مونږ ته هغه زړې چغې وخي د مذهب په نوم باندې پښتون چې کوم دی استعمال شوی دی، د پښتو په نوم باندې، د یونټي په نوم باندې نه دی استعمال شوی. مونږ مسلمانان یو، په دې کې څه شک نشته دی، خو د تېرو 15-20 کالو نه چې زمونږ سره څه کېږي هغه هم د مذهب په نوم باندې کېږي. که ریاست پاکستان یې د سره کوي هم په دغه نوم کوي، او که د ریاست پاکستان مخالفین دي نو هغه هم درته په دغه نوم کوي. نو زه به دا ووایم چې اوس مونږ بیدار شوي یو، اوس مونږ بیدار شوي یو، مونږ له دا د بیدارۍ پیغام واپس چې کله دا درنه ختم شي خپلو کورونو ته ځو، نو څنګه چې ما درته ووي که د هرې پارټۍ خو چې پښتون یې په شکل سره نه، په پګړۍ سره نه، په خبرو سره نه، چې خوی د پښتوني یو ورځ د پښتو دغه کړي د هغه سره به ودرېږي. اخره کې زه یو خبره وکړم چې څومره بلکې ډېره زیاته د تعریف او د ویاړ وړه خبره ده، ځکه چې هغه ورځ کله زمونږ بشرانو د وزیر اعظم صاحب سره ملاقات وکړو، بیا اعلان وکړو چې خبره ختم ده، نو ما وی خدای دې نه کې که دغه شی وه دغه به زمونږ دپاره د ډېر غټ شرم خبره وه، ځکه چې مونږ دلته کې د وزیر اعظم د ملاقات دپاره نو راغلي چې مونږ له د وزیر اعظم ټایم راکړي، نو د هغې نه پس به چې کوم دی مونږ به درنه ختمو. زه دا وایم که زمونږ د آرمي چیف سره ملاقات وشي، خو تر کمې 2 خبرې مونږ له پکار دي چې رونو هغه وکړو. دا موقع ګورې بیا نه میلاویږي، دا نن چې مونږ ته کومه موقع راغلې ده، یوه دا چې زمونږ کوم مطالبات دي په هغې کې غټه مطالبه دا ده چې زما بېعزتي به نور په چک پوسټونو باندې ستا سکیورټي آفیشل چې کوم دی نه کوي. دا د نقیب، دا د راونور، ځکه چې راونور نقیب چې څه کول ما په خیال یې هغه وکړله، هغه دا وکړه چې مونږ پښتانه راغونډ کړي یو. اوس زمونږ مطالبه دا ده چې دغه بېعزتي مونږ نوره نه منو. دویمه مطالبه دا پکار ده چې یو ټایم مونږ له راکړی، خدای ته وګوره چې د کله پورې به دا اپریشنې رواني. که په سوات کې ته په 3 میاشتې کې ختموي شي، نو په وزیرستان کې په 9 کاله کې ولې نه ختمیږي، په جنوب کې ولې نه ختمیږي، په شمالي کې ولې نه ختمیږي. نو ما په خیال دا مونږ له پکار دي چې دا وکړو. او اخیری خبره زه وایم چې کومه ډېره ضروري ده، مونږ ټولو له قسم اخیستل پکار دي د یو بل نه، په قرآن باندې، په قسم باندې، په طلاق باندې. که آینده دپاره د نقیب غونډه کې واقعه د پښتون سره وشوه، که په لاهور کې وشوه، که په کراچۍ کې وشوه، که په اسلام آباد کې وشوه، که په فتح جنګ، په پنډۍ، فیصل آباد او ټوبه ټکسنګ کې وشوله، نو قسم بخورو چې بیا به راغونډېږو، که 100 یو، که 10 یو، که 10 یو، که 100 یو. دا پیغام مونږ ورکول پکار دي دوی له چې نور مونږ خاموشي نه منو. دا نه ده چې د نقیب وینه توده ده نو مونږ ګرم یو، د نقیب وینه سړه شوه نو بیا به دا سلسله جاري. زه دا وایم چې دا مونږ له یو عهد پکار دی. باقي دې نه علاوه د کمیټۍ ملګري
چا چې دا ارګنایز کړی دا په خاصه توګه باندې منظور مرګري شو، بلال مجاهد، څومره مرګري دي، اسماعیل، ټول چې کوم دي د هغوی خصوصي چې کوم دي، ځکه چې پته نه لګي چې بیا به داسې مقرر ځکه نه خدای دې نه راولي چې مونږ داسې بیا راشو، خدای دې نه راولي مقرراله نو زه به یم چې بیا به راغونډېږو او همدغه به زمونږ چغه وي چې تر کومې پورې هغه وینه سړېږي چې د هغې د سړېدو نه مخکې مونږ خپل حقوق چې کوم دی حاصل کړي. ډېره مننه، ډېره مهرباني ستاسو. پښتون مرا پښتون مرا حیات راغلی دی هغه او سره د ملګرو پښتون مرا پښتون مرا تیرے قاتل زندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے بدماش ریاست بول ذرا 1500 تک رسیدہ راون ور راون ور